الرحمن الرحیم وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ. ایجاب نرستا خیار قبول ذکر کھئی. صورت د ایجاب او د خیار قبول دا سے دے زه اویما چالکه دا کتاب په 10 روپۍ پتا خرڅوم دا ایجاب شو. دې مجلس کې استاد ته اختیار دی کته وای زما قبول دی په 10 روپۍ نو ټیک ته خبره خلاصه شو. او کدی مجلس کې د غږ اونک دا مجلس برخاست شو ودرید ته ودرید لاړې نو بس خبره خلاصه شو. هغه زما ایجاب چې مخ کې وو بیا لاړې اوراله چې په 10 روپۍ راکس درته نه در کوم نو بس ما باندې زور نشي کولای. دا خيار د اختیار د قبلې دو بتا ته تر کم ځای پوری مجلس کې الکه تاسو په پوښ کزویم چې دا کتاب په 10 روپۍ خرڅوما او تا ته اختیار حاصل نشي ته په دې مکلف شي چې فوراً به اخلي نو تا ته تکلیف شي د سوچ مقدر ته ملاو نشو تا ته عسر سختی را لکنه دا سختی بچا شو په مشتری شو. او که دومره اختیار ورکړې شي چې دې مجلس کې او طول عمر تا ته اختیار دی نو بیا دا تکلیف باید شه ځکه دې بل سره چې روس راشي ما ته به وی لکه تا چې ما ته ویلی چې کتاب په 10 روپۍ راکا هغه راکا ما په بل چا خرڅ کړی جګړه به جوړی زه به په چا خرڅولې هم نشم ځکه زه به وایم چې ما خو د پلان کې سره ایجاب کړی دی الکه دا د ایجاب ټیم تر کم وخت پورې دی ته مجلس پورې دی که مجلس کې قبول که خو خبره ده او که مجلس ختم شو نو بیا ایجاب هم ورسره ختم دی الکه په پوښتای. دویم که ما ویلی دا کتاب په 10 روپۍ خرڅوما د دانه دی ویلی چې ما قبول کړی دی قبول نه دی کړی که قبول ویلی خو زمانه کتاب لاړ او دنه پیسې لاړې خبر اخلاص شو. قبول نه دی ویلی زه ویلی شم چې نه نه خرڅوم ما خپل ایجاب واپس واخیسته واپس اخیسته شم ځکه چې واپس واخلم نو دله پکې څه تاوان شته چې نشته د بل چا حق پکې حق تلفي پکې نه کیږي لہذا د ایجاب زه واپس اخیسته شم او که د قبول وکنو بیا د ایجاب واپس نشم اخیسته بیا قصه خلاص. هلکه تاسو په دې مسله پوه شئ کتاب ته وګورئ. وإذا أوجب چې کله ایجاب وکړو احد المتعاقدین یو د متعاقدینو بای ویلی دا کتاب ز په 10 روپۍ خرڅوم دا ایجاب د بای د طرفه شو او که مشتری ورته ویل لکه دا کتاب په 10 روپۍ راکا دا ایجاب د مشتری د طرفه شو نو که چرته ایجاب کو یو د متعاقدین په بیع کې فالاخر بالخيار دا بل په خيار اختیار کې دی انشاء که خوخی قبله په مجلس دا بیع دی قبول کی په مجلس کې و انشاء که خوخی رده واپس دی کې نه قبلوما وهذا خيار القبول دی ته خيار قبول وای دی ته څه وای خيار قبول ورته وای لانه لو لم يثبت له الخيار کچته د لپاره خيار ثابت نشي مشتری ته خيار ثابت نشي نو يلزمه بدب لازم شي حکم العقد حکم د عقد چې ملک په مبيعه ده من غیر رضا او بغیر د رضا الکه کده ته اختیار حاصل نشي او چې زویم چې دا کتاب مې په 10 روپۍ خرڅوم او بغیر د قبلې دونه د دشي بیا به څه چلو شي حکم د عقد په دراشي چې ملک د مبيعه ده بغیر د رضا نه بیا خدا بیع نشو کنه ځکه په بیع کې خو ترازی ضروری ده کنه. وإذا لم يفيد الحكم بدون چکل فائدہ نک دی ایجاب حکم ملک په مبيعه بدون قبول الاخر بغیر د بل د قبل دونا بل الموجب د ایجاب کون کې د پاره دا حق ستا ان يرجع چې رجوع کولای شي ولی لخلوه عن ابطال حق الغير زکات د رجوع خالده د ابطال د حق د غیر نه
د غیر حق خو نه باطلیږي کنه چې زه وایم نه خرڅوم ما خپل ایجاب واپس واخیست دته څه نقصان ورسېد نه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ لیکن دلته یو اعتراض دی چې ما ته وګورئ چې زه وایم چې دا کتاب په 10 روپۍ خرڅوم نو دې مشتري ته خو حق د تملک حاصل شه کنه دا حق خو ورته شته چې د کتاب مالک کی ځان په قبیلتو سره کنه نو حق د تملک خو ورته شته کنه چې زه واپس کما چې نه خرڅوم نو دې خو ابطال د حق د غیر راغی کنه چې د حق د تملک وکنه الکه په پوی نشي د څو چې زه وایم چې دا کتاب په 10 روپۍ خرڅوم ما ایجاب وکړو نو د حق د تملک شته چې دی وایي چې زه اخلم کنه شته نو چې زه وایم چې دا ایجاب مې واپس واخیسته نو کتاب کې داري چې ابطال د حق د غیر پکې نشته دا جایزه ده نو ولې پکې نشته ابطال د حق د غیر خو پکې راغی د حق تملک خو ختم شه کنه چې زه وایم چې زه نه خرڅوم خدای خو حق د تملک اوس نشي کولای کنه ابطال د حق د غیر خو پکې راغی کنه تاسو په سوال پوه شئ جواب دا دی چې بای په دې مبيع مالک دی حقیقت ملک ورته حاصل دی حقیقتا الکه په پوښي او د حق د تملک دی او ملک حقیقتا اقوا دی د چانه د حق تملک نه نو که حق تملک ختم کړي دی چا ختم کړي دی ملک حقیقتا ختم کړي دی نو دې کې سبدي نشته الکه ابطال د حق د غیر نه دی راغلی ابطال د حق د غیر به ال راتلې چې د ملک حقیقتا حاصل و ملک خو ته حقیقتا حاصل نه دی کنه ملک حقیقتا خو بای ته حاصل دی کنه لکه په پوي چې کې په پوي نشي او بل په ایجاب کې خو زوال د ملک د بای نه دی چوي کنه ما بای د ملک نه بیا لاوت نه ده کنه وانما يمتد الى اخر المجلس اوس بل خبره ده چې دا خيار قبول ولې ممتد کیږي تر مجلسه پورې چې مجلس کې د تر قبول اختیار دی دسی ولې نه کیږي چې فورا ورته اختیار ده که فورا یې ویلې چې قبل ته ټیک دا او کله وروسته ویلې بیا نه کی یا خو بالکل ټیم ورکول نه دی پکار د قبل قبول لپاره او که ټیم ورکې نو کم سے کم یو کال خو چی کنه چې کال کې دی وای چې قبل ته نو بس ټیک شو صحیح شو نه دی وای و انما يمتد دا ممتد کیږي دا خيار قبول وګديږي الى اخر المجلس د مجلس تر اخره پورې ولی لان المجلس جامع للمتفرقات ځکه مجلس جامع دی د متفرقاتو د غنو سيزونو مجلس د غنو سيزونو جامع دی چیس کلم پکې غپ لګولم پکې مختلف موضوعات باندې بحثي جامع د متفرقاتو شکنه دا خبرم پکې شي چې دا کتاب ز 50 روپۍ خرڅوم نو جامع د متفرقاتو شو فاعتبرت ساعته معتبر شو ساعتونه د مجلس ساعتا واحده لکه یو ساعت شي دا متولهذا په مجلس کې چې تلاوت سجده یو سړی درې څلور کرته وای نو څو سجدي بکې ځکه ولی ځکه ساعت یو ساعت غنل شوی دی ولی دفع للعسر وتحقيقا لليسر دې د وجنه چې عسر د بایو د مشتری دواړو نه د پشي او یسر مشتری او باید دواړو ته حاصل شي عسر به دواړو نه څنګه د پشي عسر به ځکه شي که چاته فورا قبلې دل شي مجلس ټیم هم ورنکړی شي نو په مشتری عسر راغی او که کال ټیم ورکړی شي نو په بای باندې عسر راغی نو عسر د دواړو نه د پشه او دواړو ته یسر راغی والکتاب کالخطاب کتاب د خطاب په شان دی الکه زه دا خطاب کوم لکه دا کتاب په 10 روپۍ خرڅوم نو تاسو د مجلس کې اختیار دی چې قبلته وایي همدارنګي زه تاسو کتاب راولېږم چې لکه پلان کیا خط کې درته ولي کما چې دا کتاب ز په 10 روپۍ پتا خرڅوم تاسو کتاب در ورسېده کدی مجلس کې دي چې خط پړاو کدی مجلس کې دي چې ویل چې ما قبول کو ټیک دا او که خط لاس کې نیولې دی هغه ځای لاړې او بیا دی ویل چې قبول میکنه نه ده تاسو په خبره پوه شئ همدارنګه ارسال دی ارسال سره مې درولېګا
چلکه دا کتاب می پتا په 10 روپۍ خرڅ کړي ته ارسال وای په دې مجلس کې چې تم زما قاصد خبر کړی تا ویلې چې قبل تو ټیک دا او چې مجلس ختم شنه بیا نه ده صحیح ګوري والکتاب کالخطاب لیکل هم د سیدی لکه خبرې کول یعنی مجلس کې معتبر دی قبول او د مجلس نه بعد نه وکذل ارسال همدارنګ قاصد لګل حتی او تبر مجلس بلوغ الكتاب تر دې پورې چې معتبر دی مجلس د رسیدلو د کتاب وعده الرساله او د ادا کولو د پیغام الکه په پوښتې وليس له ان يقبل في بعض المبيع تبای د پر دا نشته چې بيع قبول کی په بعض مبيع کې الکه دوا غډان ز خرڅوم په 10000 روپۍ دوا غډان په څو خرڅوم په 10000 روپۍ توای بزما قبول دی یو په 15000 نه ده صحیح نه ده صحیح ګورئ وليس له د بای د پر دا ندی دا په بای د پر نشتا ان يقبل چې دا بیا د عقد قبول کې په بازي مبيع کې ولا دا مرته نشتا ان يقبل المشتري ببعض الثمن چې قبول کې مشتری په بعض ثمن سره الکه دو ګډونه په 10000 او دی وای به زما قبول دي دواړه ګډونه په 8000 ته تم دا حق نشته الکه په پوښي دا خدا سیدا بعضی نسخو کې دسی دی ولا ان يقبل المشترى ببعض الثمن او نه دا حق شته چې مشترا یعنی مبيع قبول کې په بعض ثمن الکه یو ګډ د 10000 روپۍ خرڅوم پتاي 10000 روپۍ خرڅوم دی وای زما دا یو ګډ قبول دی په 15000 روپۍ یو ګډ مې په 100 روپۍ قبول دی په 15000 روپۍ نو زه په دې مکلف نه يم چې زه به ورکوم الکه تاسو په پوښتای وللعدم رضا الاخر ځکه د دې بل رضا نه د بتفرق صفقه ځکه معاملې په جدا کیه په لس خرڅي او تی په 15 اخلي یا هغه دو په لس خرڅي ته یو په 15 اخلي نو معاملات خدا سي دي چې ردی شه کمزور شه خلک د کرشي سره یو ځای کوي او دواړه یو ځای خرڅي ته یو په 15000 وخت د بل خو دې څوک بدري زرم بیان اخلي الا اذا بين ثمن كل واحد مگر که بیان کې پیسې د هر یو دا دو ګډان دي په 10000 یو په 15000 بیا دې ورته یو مال په 15000 بیا ټیک ولې لانه صفقات معنا ځکه دا د معنا په اعتبار سره مختلفې معاملې دي یو نه ده دو معاملې شي وايهما قام کم یو چې پاسې ده ان المجلس د مجلسنا قبل القبول مخکې د قبلې دو د بلنا بطل الايجاب باطل شي که موجب پاسې ده او که مشتری پاسې ده ما ویل دا کتاب په 100 روپۍ خرڅوم پتا او تا هغه نه که ضرورت پاسې ده ما غلط لاړم بس ایجاب ختم شو او که ته پاسې دی هغه ځای لاړم ایجاب ختم شو ولی لأن القيام دلیل الاعراض ځکه ولاړه دلیل د اعراض ده والرجوع دلیل د رجوع ده وله ذلك او د لپاره دا حق شته چې رجوع کی اعراض کی علی ما ذکرنا لکه مخکې چې موږ ذکر کړ چې ابطال د حق د غیر پکې نه راځي کنه دې خبرې باندې تاسو ورسېدای ها چې دې اعراض کوي کولای شي خو که قبول وکړو چې زما قبول دی بس خبره خلاص شي لکه بیا ما ته نشي را واپس کولای البته د عیب د وجه نه را واپس کولای شي چې مبیا کې عیب پیدا کی او یا کتاب لیدل نه د چې ویلي د خوخه نشه نو بیا را واپس کولای شي دې ته خياري رویت وایي په خياري رویت او په خياري عیب را واپس کولای شي یا په خياري شرط هم د سي نشي را واپس کولای چې قبول او شو خبر اخلاص شو خياري مجلس تک نشتا د متن کې د روستي متن کې اوس د خياري مجلس مسله ذکر کړي الکه خياري مجلس پیژنئ ها ما ویلې دا کتاب په 10 روپۍ لکه در خرڅومه د ویلې زما په 10 روپۍ شو نو بیا تام شو کنه نو امام شافعي صاحب وایي کده مجلس کې بای یا مشتری پیمانه شي نو بیا ماتيږي او چې مجلس مات شو نو بیا نشي پیمانه کېږي او امام ابو حنیفه سوي ابو حنیفه وایي چې قبول وشو وس پیمانتیا نشته اوس بیا ټینګه شو اوس نه ماتيږي لکه تاسو په پوښتنه دا مجلس کې اختیار د قبول د پاره دی د قبول د پاره چې قبول وشو
بیا د ماتېدو دپاره خيار نشته، مجلس کې بیا خيار نشته. تاسو په مسلې په صورت پوه شئ. ګورئ وإذا حصل الإجاب والقبول، چې کله ایجاب او قبول حاصل شه، لازم البيع بيع لازم شه، ولا خيار لواحد منهما، خيار نشته هیڅ یو تن ته منهما د دې دواړو نه، الا من عیب، مگر که عیب په مبیع کې ښکار شي، او عدم رؤیت، یا مشتری لیدلی نه نو خيار رؤیت باندې واپس کولی شي، او نور داسې نشي واپس کولی. وقال الشافعي، امام شافعي رحمه الله وی یثبت لكل واحد، ثابتیږي هر یو ته منهما د دې دواړو نه خيار مجلس، بایم خپېمانه کېدی شي او مشتریم په دې مجلس کې خپېمانه کېدی شي. او دا د امام شافعي صاحب مسلک دی او تاسې پې پوه شئ. او امام ابو حنیفه او ورسره امام محمد، امام ابو یوسف، ابراهیم نخعی او امام مالک، ربیعة الرای، سفیان ثوری، لیث، زید ابن علی، دا ګڼ علما تابعین ائمه د دین د امام ابو حنیفه سره ملګري دي چې خيار مجلس نشته، ایجاب او قبول نه وروسته خيار مجلس نشته. او شافعي صاحب وایي شته. د شافعي صاحب دلیل څه دی؟ لقول علیه السلام، دا د شافعي صاحب دلیل دی د وجه د دې قول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې فرمایي المتبایعان بالخيار، بایع او مشتری په خيار دي، ما لم يتفرقا، تر څو چې نه جدا شوي. بایع او مشتری ته اختیار شته تر څو چې جدا شوي نه وي، چې جدا شو نو بیا اختیار نشته. لکه پې پوه شي چې جدا شو نو بیا اختیار. دې حدیث نه خو معلومیږي چې خيار مجلس شته که نه، ایجاب او قبول نه وروسته هم یو بل خپېمانه کېدی شي که نه. شافعي صاحب وایي موږ سره ګڼه احادیث دي، ولنا زمونږ دلیل دا دی چې ان فی الفسخ ابطال حق الغیر، په فسخه کې ابطال د حق د غیر دی، فلا يجوز، نه دی جایز. هغه له حق د تملک حاصل شه که نه، بالفعل مالک شه که نه شه، چې ته زه اوس دغه کومه که نه فسخه کومه چې زه پیمانه یم، ابطال د حق د غیر راغی که نه، لهذا دا نه دی جایز، خيار مجلس نشته. امام شافعي صاحب چې حدیث پیش کاغه سره سکے، والحدیث محمولن، د هغه چې استدلال په حدیث کړي هغه له جواب کوي. لکه داسې به نه وایي چې شافعي صاحب حدیث ته جواب کو، دا حدیث د امام شافعي دی که د رسول الله دی؟ او حدیث له خلک جوابونه کوي که عمل پې کوي؟ منګه دا غلطه ده، دا غټ غټ عالمان دي زمونږ دا وایي حدیث دی، حدیث له دا جواب دی، او دی حدیث له څوک جوابونه نه کوي. دا بې ادبي ماته ښکاري. ستاسو څنګه خوښه ده؟ حدیث له به جواب نه کوي، داسې به وایي امام شافعي صاحب چې په دې حدیث استدلال نیولی د ده استدلال ته مونږ جواب کوو. صحیح شو؟ امام مالک چې په دې حدیث استدلال نیولی د ده استدلال ته دا جواب دی، او د شافعي صاحب استدلال ته چې جواب وکړو نو دا خو څه بده خبره ده، نه ګناهګارېږو. او حدیث ته چې جواب وکړو نو دا لږ خطره ده پکې که نه، بې ادبي. نو ګورئ والحدیثو، دا د چې په حدیث کوم استدلال کړی دی ته مونږ جواب کوو چې دا حدیث محمول دی په خيار قبول باندې. دا حدیث محمول دی په چا؟ خيار قبول باندې. المتبایعان، بایع او مشتری بالخيار، په خيار دي که قبلي که نه قبلي، ما لم يتفرقا، تر څو چې نه دي جدا شوي. او چې جدا شو نو بیا ورته خيار قبول نشته. د خيار نه کم خيار مراد دی په مجلس پورې؟ خيار قبول، دا نه چې قبلېدو نه وروسته بیا بل خيار هم ورته شته. د حدیث دا مطلب دی. هلکه پې پوه شئ. وفيه اشارة الی، او په دې حدیث کې اشاره ده دې خبرې ته چې خيار قبول مراد دی. ولې؟ فإنهما متبایعان حالة المباشرة لا بعدها، ځکه دا بایع او مشتری خو متبایعان دي په حالت د مباشرت کې، چې کله دوی بیع کوي لا بعدها، د بیع نه وروسته خو متبایعان نه دي که نه. هلکه پې پوه نه شوئ. متبایعان صيغه د اسم فاعل دا، معنا بیع کون کی، معامله کون کی. دی معامله کون کی کله دي چې بالفعل په معامله بوخ دي. نو بوخ به کله دي چې هغه ایجاب وکړي او دی قبول کوي. چې ایجاب او قبول وکړي نو دوی خو معامله کون کی نه دي که نه، معامله خو یې وکړه که نه. هلکه پې پوه شئ. نو المتبایعان معامله کون کی بالخيار په خيار قبول کی دي، ما لم يتفرقا، چې تر څو نه جدا شي. او يحتمله فيحمل عليه، یا داده او يحتمله
یا خو احتمال لري د خيار قبول په يحمل علی په چا به حمل کو په خيار قبول به حمل کو څنګه د خيار قبول احتمال لري ما ته وګورئ لک د بایع او د مشتری درې حالت دي یو دار چې د بایع نه مخکې بایع دی او مشتری دی یو دار چې د بایع په حالت کې بایع او مشتری دی یو دار چې بایع وکړه نو بایع او مشتری دی الکه دا کتاب په 10 روپۍ خرڅوم یو خدا دې چې دی وخت کې زبایع مو دی مشتری دی یو دین لګ مخ کې ما غږم نه کړي زبایع مو مشتری يم یادا چې دی رانه واخلي بیا ما تبایع او د مشتری ویل کیږي خدا چې دا کتاب په 10 روپۍ خرڅوم د دینه مخ کې چې ما تبایع او د مشتری وای دا په اعتبار د ماکانه سره نو دا مجاز صحیح شو کنه صحیح شو او مطلب دار یلکا او چې روسته راته وای روسته دا په اعتبار د ما یقول الیه سره د دې معاملې نه روستا چې ما ودته چې وای نو دا په اعتبار د ما یقول الیه سره راته وای نو هغه مجاز شه په اعتبار د ماکانه سره هم مجاز شه او په دې بیا کې چې ما دې اختیو چې زم دا په 10 روپۍ خرڅوما دی وای په 10 روپۍ زما شو نو په دې وخت کې چې ما ودته متبایعان وای دا حقیقت شه المتبایعان نه هغه مراد دي چې متباشران څه معنا په دې وخت کې په بیع دوی لګیای چې په بیع دوی لګیای نو خيار بیا د خيار د قبولي کې خيار د مجلسي نو بل خيار نه خيار قبول مراد دی الکه تاسو په پوښتنه والتفرق في تفرق الاقوال شافعي سے وایي چې معلوم يتفرقا پکې دلیل دی چې د متبایعان نه مراد هغه خلک دي چې قبولي کړي معلوم يتفرقا تر څو چې بدنونه نه جدا شي تفرق نه مراد تفرق ابدان دی دې جواب کوي چې تفرق نه مراد تفرق اقوال دی ګوري المتبایعان بایع او مشتری بالخيار په خيار دي معلوم يتفرقا تر څو چې تفرق د اقوال نه کړي چې تفرق وک په اقوال جدا شول ما ویل په 10 روپۍ خرڅوما د ویل زما شو نو تفرق د اقوال او شو نو اوس خيار نشتا نو متبایعان بالخيار دي ترکمه پوره ترڅو چې تفرق بالاقوال نه جدا شي په اقوال نه الکه بیا اعتراض کیږي چې ما لم يتفرقا راوي ابن عمر دی ابن عمر وای ما لم يتفرقا ای بالابدان موږ جواب کې چې دا اجتهاد د صحابي دی دا د نور احادیث په مقابله کې دا چې کوم دی حجت نشي کېږي ځکه دې باره کې ډېر احادیث صحیح شو والتفرق فيه تفرق الاقوال تفرق په دې کې کم دی تفرق د اقوال دی او تفرق د اقوال وشي چې موجب ایجاب کی بای او مشتری قبول وکي نو تفرق د اقوال او شو نو اوس خيار نشته الکه تاسو باندې بچو کې اعتراض وکي چې دا خو سار بانک نه وټه پاده سحر بانک چې معلوم يتفرقان دي تفرق د اقوال واقست تفرق نه خو تفرق دو ابدان مرادی کرا تب جواب کی چې دا سار بانک نه وټه پنه ده بلکې د قران او حدیث نه دا معلومیږي چې تفرق نه مراد تفرق د اقوال د استعمال شوه دی لکه الله تعالی وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاء نو جدا شوی هغه کسان چې کتاب ورکړل شوی الا من بعد ما جاءتهم البينه نو تفرق نه څه معنا چې اهل کتاب بدنونه نو جدا شوی تر رائے نوی جدا شوی تا آراء و دا اقوال تفرق مراد دے بل حدیث کی مرادی ستفترق امتی علا 73 فرقتن زما امت با پدری او یاڈلو بانی تقسیم شی تفرق با پکی راشی آلتا دا افتراق نا ستفترقو که افتراق دا ابدان زما امت با بدنون با جدا شی کنا رائے بے جدا شی نا اختلاف دا رائے تا اختلاف دا اقوالو تا تفرق دا اقوالو تا پا قرآن و حدیث کی تفرق ویل شوئے دے دیزے پوری تا سے پوئی شوئی بس